وصدق النبي الكريم. یوزل بطول درود شریف وایو. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین. زما عزت مندرونو د نننی اجتماع تعلق د رور وقاص صاحب دا نکاح سره دی. د نکاح مجلس عبادت یې ګوره، نکاح په خپل عبادت ته، د نکاح خطبه ویل عبادت ته، او د نکاح خطبه اوریدل هم عبادت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اعلنوا هذا النکاح، وی دا نکاح مشوره کې، د دې اعلان وکړه، خلکو ته ووایه د فلان کی نکاح شوه، د فلان کی د زوی نکاح شوه، د فلان کی د لور سره نکاح شوه. اعلنو دا کولو کے اعلان کے، اس کا اعلان کرو اور اس کی شہرت کرو چې خلکو ته مشهور شي دا خبر. او بیا فرمای وجعلوه فی المساجد، او که کیږي نو په جمعات کې وتاړه. جمعات کې چونکې نن سبا شر شور او د ماشومان نو د دې آداب او خیال نه ساتل کېږي، په دې وجه خلک یا په کور کې بیٹک کې او یا په شادی حال کې نکاح تړي. نو ګور علماء لیکي وی چې رسول الله مبارک فرمایي جمعات کې وتاړه، نو خو عبادت خلک جمعات کې کوي. کدا محض او رواج وي نو بیا به دانو فرمایلی چې په جمعات کې وکړي. جمعاتونو کې خلک رواجونه نه کوي. زمونږ د مسلمان خصوصا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت او د نور په منځ کې بنیادی فرق څه شی دی؟ هغه دغه نکاح ده. ګوره خدای پاک په هر جنس کې مذکر او مؤنث، نر او انثی، ماده او نر پیدا کړی دي، او بیا په هر جنس کې الله پاک هغې کې خواهشات پیدا کړی دي. خواهشاتو سره بیا د یو ځای کېدو جذبه پیدا کېږي. لیکن زمونږ د خلکو خواهشات شته، خو خواهشات به د دین لاندې قابو ساتو، د دین نه بار به خواهش نو باسو. نو دین وای چې دا خواهش چې د هغې نه پس جذبه د یو کېدو راځي، دا به ګورې په خپله خوښه نه کوي، دا به د شریعت په خوښه کوي. شریعت خوښه څه ته وایي؟ شریعت وایي خور سره به دا تعلق نه جوړی، مور سره به دا تعلق نه جوړی، لور سره به دا تعلق نه جوړی، مامی سره به دا تعلق نه جوړی، مامی سره دا تعلق به ترور سره نه جوړی، دا به د مور خور سره نه جوړی، دا به رویرې سره نه جوړی، دا به خوارزې سره نه جوړی. ور شریعت وای مونږ وایو بالکل الله او رسول چې څه وایي زمانم دا د شریعت دایره کې دن نشوه. دا تعلق د تر لور سره جوړول شي، د ماما لور سره جوړول شي، د ترور لور سره جوړول شي، مسلمان سره جوړول شي، کتابیه سره جوړول شي، مشرک سره باندې جوړه ټیک شو نه جوړاو، خدای نه مني هغه سره باندې جوړه ټیک د نه به جوړاو. چې کم سیزونه الله او رسول وی د هغې سره به دا تعلقات ساتي، او چې چا سره وی نه نو نه، دا د شریعت د دایرې لاندې خواهش شو. که موږ داسې نه کولو صرف خواهش پرستی وه، بیا پکې د خور او د لور او د ښځې او د مور هېڅ تمیز نو. تاسو ابلو وکتل په میډیا په اخبار کې نه راغلی چې په امریکا کې یو سړي د خپلې لور سره واده کړی دی، د خپلې سکه لور سره. لور یې څه وایي؟ ګوره اخباري بیان دی. لور یې وایي چې زما بله خور و مېرنۍ هغې دا خواهش و چې زما د پلار سره تعلق جوړ کړي، نو ما د هغې نه ځان را مخکې که، مې فیل کړه، ناکام مې کړه، او ما د خپل پلار سره خپل جنسي تعلقات شروع کړل. اوس دا خواهش پرستی دیتا وای. مونږ خواهش به د شریعت لاندې قابو ساتو. بیا شریعت وای بغیر نکاح نه به نه ورنږدې کېږي. دا تعلق به اله ساتي چې نکاح شي او دو گواهان پکې منځ ته راشي او مهر پکې منځ راشي. مونږ یې الله ټیک ټاک صحیح شو خبره. که دا نکاح نی هم دغه هلک او جنۍ دی، نکاح یو دوه ټکي د خولې نه ووتل، په دې سو په دې سنه دې کې څه دي؟ دې کې دا دي چې زه ستا تابع یم، الله ستا د رسول تابع یم. ته به دا دوه ټکي وباسه، نو بیا هغې نه پس به خپل خواهش او خپل جذبات پوره کړي. او که دا دوه ټکي دې نه ویستی نو خپل خواهش او جذبه نشي پوره کولی، بیا د شریعت تابع شم.
بالکل ټیک شوه. هغې نه پس بیا شریعت څه وایي؟ وایي که خپل جذبات ستا اوبرو شي نو ګورې د خلکو مخکې نه پټ، د خلکو مخکې نه، بچو مخکې نه، رونو خویندو مخکې، مور مخکې نه پټ. زم الله بالکل ټیک، ستا خبره به زه منم چې څنګه یې. بیا شریعت وایي یاره که د زنانه اولادو شي دی کې به بیا دا تعلق نه ساتئ، که د زنانه ماهانه بیماری راشي بیا به نه ساتئ. زم خدای ټیک، بالکل ټیک، چې تا څنګه وایي د هغې تابع. بیا شریعت وایي چې د زنانه سره خپل شهوت او خپل خواهش پوره کې، ګوره چې کم خاص ځای دلته به پوره کې، بل ځای نه. زم بالکل ټیک. ګوره پته ولګېده چې خپل خواهشات دي دا سړی پوره کوي، لیکن دا ټول د شریعت په دایره کې ده نه، د شریعت د دایرې نه بار نه. او چې د شریعت د دایرې نه دن نشي، د نکاح نه لوی عبادت زمارونو بل نشته. ګوره نکاح خو ډېر بهترین شی دی. زمونږ درې امامان، حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، حضرت امام مالک او حضرت احمد ابن حنبل، هغې وی نکاح واده د ځان له ژوند تیرولو نه بهتر دی. امام شافعي صاحب وی نه، تخلیل عبادت افضل ده د نکاح نه. که یو سړی جمعات کې کینې او د اعتکاف کوي، چله کوي، د ورځې روژې او د شپې منځونه، وی دا د نکاح نه غوره د شافعي صاحب وی. ولې؟ او چې نکاح کې نو دا به ښځې له کټوی سمسی راوړې عبادت پاتې شو، ښځې له به غم خادی له منډې وی پاتې شو، سخر خواخې سره به غم خادي کې عبادت پاتې شو، مزدوری به کې روجې نشي نیولی. او چې جمعات کې کېنه واده دې ونه کړل، دروازې به دې روجې و د شپې به د عبادتي، نو یې بهتره نه شوه. زمونږ درې واړه امامان څه وایي؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، احمد ابن حنبل او مالک صاحب وایي نه، نکاح هغې نه بهتره ده. هغه انسان خو صرف نفلی عبادت کوي، که د ورځې روژه نیسي دا نفلی عبادت دی، او که د شپې ذکر و اذکار کوي او د شپې تهجد کوي نفلی عبادت دی. او نکاح سره کم عبادت دی فرضي. که ته ښځې له ډوډۍ راوړې دا فرض ده، که ته ښځې له جامه راوړې دا فرض دی، که ته د ښځې علاج دارو درمل کې دا د فرض پوره کړل، که ته ښځې له کور جوړی دا د فرض پوره کړل. او قانون دار چې د فرض و ثواب د نفلو نه زیاتي، نو نکاح بهتره نه شوه. خدریمه خبره ته وایې دا به غم خادي کوم، نو ثواب ختم شو، نیکي ست غم خادي ثواب نه رسه. مسلمان سره ښېګړه کول، مسلمان سره خپل تعلق جوړول، دا خو ثواب دی. نکاح خو ټول ثواب. زه وایم چې څوک نکاح نه کوي او ځان له دې ناستې خپل عبادت کوي، د ورځې روژې او د شپې دی لګیا دی د الله تهجد کوي، ښه عمل دی، ښه ثواب دی، ډېره ښه خبره ده. خو دی به صرف ځان جنت ته پورې باسي. او چې واده وکړو نکاح وکړله، دغه سړی یو سړی کافر نشي مسلمانولی، ځان جنت ته پورې باسي. او چې نکاح وکړله او واده وکړه، نو درزن خو چې ته تللی نه او خدای دې نور هم زیات کړي. څومره مسلمانان پیدا شو، بیا د زوی بچي، د نوسی بچي، څومره مسلمانان پیدا شو. دا د نکاح برکت دی. زه نه وایم، قرآن شریف فرمایي، الله نبی علیہ السلام فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها. الله احسان تا باندې کوي، یو نفس مې پیدا کړه، د هغې بیبي مې د هغه نه پیدا کړه، وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. دا دنیا سړي او ښځې د هغې نه خدای پیدا کړه. حدیث د رسول الله مبارک فرمایي زم نکاح ټول عبادت دی. څنګه؟ که یو سړی کور ته ننوت او ښځې سره میلاو شو او دې مو ته وخاندي هغه مو خاندي، په دې کې هم ثواب شته. هم ثواب نه شو؟ که ښځه روټۍ راوالي او سړي ته کېږدي په خوشحالۍ، دا هم ثواب شو. د اودس اوبه وله تیارې کړي، لوټه ورته کېږدي، دا هم ثواب دی. تهجد له پاسئ، دا هم ثواب دی. جانماز ورته واچئ، دا هم ثواب دی. جامع ورته اسری کی ورلې ویندي چې دی په مونږ کوي، دام ثواب او اجر دی. حتی رسول الله مبارک فرمایي، د رسول الله مبارک فرمایي د حدیث مفهوم درته وایم، که یو سړی نوړی راوالي، ښځه خاوند دواړه ناستي په میز باندې، یو طرف ته ښځه ده او بل خوا خاوند دی، او دا خاوند یا دا ښځه، دا خاوند نوړی راوالي ځه او د ښځې له خوله کې ورکړي، او د هغې لاس خو چا نیولی نه دی، خو یې راغېشتی شي چې دا خاوند وړی رالي ښځې له خوله کې چې خپل شهوات
اوبرو شو کنه خپل خواهش پوره کوي هغه خپل محبت زیاتوي نو چې نوړی راواغېسته او ښځه یې په خوله کې ورکړه حتی لقمه ترفعها الی فی امراتک چې یو نوړی دې واغېسته ښځې خوله کې دې ورکړه وایي په دې کې م خدای اجر او ثواب ورکوي نو څومره د ثوابونه شی دی نکاح یعنی هم به خپل خواهش ستا پوره شي هم به ثوابونه وګټې هم به د ګناه نه بچ شي د ګناه نه به پې بچ شي هم به مسلمانان پیدا شي نسل به د خدای زیات کړي هم د دوو کورونو تعلقات او دوستانه او روابط او رشته ورسره جوړه شي نکاح مجلس ثواب ډوډۍ ورکول ولیمه ثواب یو بل ته مبارک شویل دا ثواب یو بل باندې د خوشحالی اظهار کول دا ثواب نورونو نکاح ټول ثواب دی او ټول برکت دی او دا برکت په موږ د ښکلي شریعت او د ښکلي پیغمبر مبارک او د هغه د سنتو دی ګورئ دا خو کافرو ته نه میلاویږي هغې خو مخکې هنیمون مناوئ نو وروستو کې یو بل سره ړو لګېد خو وادو کې او کړو نه لګېد نو وادو نه کې په امریکا کې تاسو ګورئ په برطانیه کې د واده نه مخکې بچي شوي ډېر خلک یې واده نه مخکې یو بل سره یو ځای شي او بچي شي موږ وایو نه الحمدلله موږ به خپل خواهشات هم پوره کوو خو د شریعت لاندې نو د ثواب نه به ډکېږي خیر انشاءالله او که د شریعت نه بار شو نو ګناه به ګناه زما وروڼو یو خبره ستاسو مخکې دویمه دا کوم اوس اسم د دوی خو دغه شوی دی او نن یې نکاح ده خدای دې مبارک یې کړي خو د نکاح نه پس به څنګه ژوند یو بل سره تېروئ دا به دته مو ویمه او دا به تاسو م واورئ د نکاح نه پس به ښکلي ژوند یو بل سره تېروئ د شریعت مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرکم لاهله وی تاسو کې ښه سړی څوک دی ښه سړی موږ وایو ښه سړی چې مونځ کوي بېشک ښه سړی موږ وایو ښه سړی هغه څوک دی چې روجې نیسي بېشک ښه سړی هغه دی چې ذکر کوي بېشک ښه سړی ښه سړی هغه دی چې مسلمان ته ضرر نه رسوي بېشک ښه سړی ښه سړی هغه دی چې مسلمان ته خیر رسوي بېشک ښه سړی دی لیکن ووره حضور پاک مبارک سوئی فرمائی وی خیرکم لأہلی پتاسو ٹولو کی بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال بال بچوں بیوی کے ساتھ ان کے اخلاق اچھے ہوں کور سره خل وانا خیرکم لأهلی او تاسو ټولو کې بیا زخ پل اهل سره خیمه وي یو ځل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سره لوخي کې کټوري کې وبو غیس کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای وی عائشہ چې تو بوس کې بیا مان راوړه هغه ذره غلورنا قربان فدا کابی امور پلار میں درنا قربان لاول بتاسوس کې بیا بزس کا آداب همداري چې لاول خاون لور کی هغه نه پاتې شي خزه بوس کی هغه دا آداب او خیال ساتو رسول الله مبارک فرماینا عائشہ مخ کې توس کا بیا بزس کا ګوره دې ته خې خوي اوس داسې زمون خلق بداسیو کی ها ځکه نه خزه خوري مخ کې وبوس کی خدای دې مردار داس خاشونډه تباکا ټول لوخې دې ولاړه ته داسې مور راغلی چې مخ ګوره څونه موږ راټل کوو نه دا خبره نه ده دا اصول د شریعت نه دي مخکې هغې ته وی وبوس کا چې ویس کړې وی اوس ماله راوړه نو رسول الله مبارک دی هغه لوښې راوړه ګوره د دواړو جهانو مبارک سردار کم شخصیت دی بی بی عایشې ته فرمایي وی عایشې شونډې دې په کم ځای ښودې وې هغې وی د الله رسول په دې ځای قسم په الله رسول الله مبارک د عایشې بی بی د شونډو په دې خپلې مبارکې شونډې کېښودې او بیا وسکلې ته ښځې سره دا وکړه په دې زړه ګټلې کېږي مینه په دې پیدا کېږي ښځه پوه شي خاوند دونه ما سره مینه کوي دومره ما سره محبت دی زما د شونډو نه کرکه او نفرت نه کوي ما چې کوم ځای شونډې ښوې په هغه ځای بس کې ښځه دې ځان له وینځه کړه وینځه ښځه دې غلامه شو ټول عمر به دې خدمت کوي او که تا کوتک ته ګوتې کړې او کنځل کې او وهل کې او ټکول کې هغه غریبه خو به ظاهر کې ښکاره څه نه وایي الله خو ویني که نه وال ټکول بالکل نه ګورې ښه وهل خر کنځل ښځې نه غلطي وشي ستا پلار ستا مور ستا خور دا ګناه ده ولا تزرو د یو په ګناه بل ولې نیسې
غلطي هغې کړې ده، مور پلار ورته کنځي، دا جرم. خو بیا څه وایي بازار کې به رواني سخر غریب به مخې له ورشي، د هغه به خیال نی دی چې کور ته راشي مزمرې به د بریتو نیولي، خو دې ته ستا هغه دله پلار په میړو سلام وانه چو، زه ولیدم مخې بل خوا واړو. یا خدایه پاکه بې خونده سخر نه د سلام تمه کې، سخر خو د پلار په ځای وي، خواښې خو د مور په ځای وي، د هغې نه به د سلام تمه نه کې، ته به ور مخکې کېږي سلام باچې. د هغې غریب به یا خیال او یا بې خیال نه، اړو خیال یې دی، ته ورشه سخر بابا پلانکی بابا کاکاجي ماماجي السلام علیکم سلام پې واچوه، به څونه خوشحاله شي. د هغه به نورو ښځې ته هم سترګې اوچتې شي، لور ده بچې ستا خاوند خو ډېر ښه هلک دی، ګوره ده ما خیال نور راغی په مې سلام واچو، ما ته پیالې چیسته م وکړو، لپې دعاګانې به درته وکړي. مونږ به وایو نه په مې سلام وانه، ته کشر یې کا کشر نه، ته به سلام اچې د شریعت دایره کې دننه، او که ابه سلام اچې بیا ښځې ته څه وایي که ته بیا پلار کره لاړې. خدایه پاکه زما وروڼو یو اسانه فارموله درته ښیم، په خپل لاس کې رستا خور به م چېته وادي، په خپل لاس کې رستا لور به م چېته وادي، که ستا لور سره او ستا خور سره خاوند دا چل کوي زړه به دې دردېږي او که به نه به دردېږي، چې ستا خور ته کنځل کوي او پلار ورته یادوي او تا ورته یادوي، او ستا لور ته کنځل کوي تا یادوي، زړه به دې دړ کوي او که به نه کوي، نو پردی ولې کنځي؟ او چې ستا خور ته وایي نه به دې پلار کره، او ستا لور ته وایي نه به دې پلار کره، زړه به دې دردېږي که نه خیره به د خولې نه وځي که به نه وځي، زړه نه به وځي، نو ته پردو سره ولې ناسته کې پر زړه باندې لاس کېږده. نو ښکلی ژوند ښایسته ژوند قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه به کور کې دننه بیبیانو سره د کور کارم کوم. کان رسول الله صلی الله علیه وسلم فی محنت اهله، کور به کار کوه. عایشه بیبي فرمایي او چې کله به بانګ وی نو جومات ته به روان شو مانځله باندې. رسول الله مبارک ځان له په خپله سپلی ګنډلې ده، رسول الله مبارک جامه چې به وشتې ده په خپله به یې وګنډله، نه بیبیانې دی او هر بیبي ته قربانېږي. داسې ژوند به په کور کې تېروو، ښکلی ژوند الک د جینۍ سره د مینې ژوند، د محبت ژوند، سخر خواښې سره د محبت ژوند، او جینۍ به هم کور کې د خپل سخر خواښې سره داسې ژوند تېروي، دا به پردي نه ګڼئ، دا به ښکلی ژوند تېروي. دا زما هغه پلار نه اوس مې دا پلار دی، هغه مور پاتې شو اوس مې دا مور ده، او د خاوند رونو ته به د رونو په نظر به ګوري، نو ژوند به ښایسته او ښکلی تېرېږي. داسې نه لکه زمونږ په وطن کې چې خواښې د انګور غیبتونه کوي، او انګور لګي د خواښې غیبت کوي، انګور نه تپوس وکړې د خواښې، څوک ته پټ وایي تپوس وکړې خواښې څنګه ده، وایي هغه بوډۍ وایي که خدای والا مرګ راولي، وایي خو که ماله خاوند څه شی راوړي په ځان څه چل وکړي، یا د خدای نیک بخت دی که ته په دې کور کې نن د کور بادشاه خو د دې بوډۍ د برکت دی، که دا زوی نه وی راوړې تا به دا بالښت ته رډولې وه، تا به دا میوې خوړلې وې. زور وکړه چاپي وکړه خواښې له، مینه وکړه خواښې سره، لپه دعاګانې تې واله. او که د بوډۍ نه تپوس وکړې انګور دې څنګه ده، وایي خورې ګز جبه، وایي بلا مې کور ته راوستې ده، وایي بلا. او زوی دې وایي زوی خو مې د ښځې دی نو هغه لار زر نیکبختي بوډۍ چې دونه دې په واده کې ګډا کوله، او نکري دې ټولې شاټ کړې، او رانجه به ټول سترګو کې چول بازار کې د ګران کله وګړې دی لکه اوس گزاره وکړه انګور سره. لور ورته وایه د خدای نیکبخت دی، دا خاوند د طالب هم راوړي، نو ښځې له به په جورابه کې پټ شی راوړي، او که د واسکټ جیب کې به پټ چېته څه شی راوړي، نه ور اصول دواړو طرفو ته نشته دی. نو خواښې به انګور ته د لور په نظر ګوري، لور به خواښې ته د مور په نظر ګوري. او دا ټول سیستم د هلک دی. ګورئ ناروالي چې جوړېږي هلک نه جوړېږي. دې دلته یا خو ښځه دومره اوچته کي چې مور ورباندې سپکه کي، یا مور ته دومره نږدې شي چې ښځه د هغې په مخ کې رټي او هغې ته سپکې وایي، نو هغه بدنامه کي. دله پکار دي چې دې ښکلی ژوند تېری، که دې له دې خپلې خواښې او خپل سخر قدر کوي، سوال نه پیدا کوي چې د ښځه د ده د مور او د پلار قدر ونه کړي. که دې د خپلو خیانو خیال ساتي، سوال نه پیدا کېږي چې د ښځه د ده درونو خیالونه ساتي. او چې دې د اعتدال ژوند تېروي، ښځې ته وایي د مې ښځې ستا خپل حق، او دا مې مور ده د هغې خپل حق. زما مور له سار پاسه دعا ته اخله،
مور ته وی وردا دی لور دا او د لور په شان په نظر به ګوري جون بخښتای زمارونو د خبره خلاصه څه ده چې داسې جون دی لما چې در تبان کې د شریعت لاندې د دنیا جون جنت ته جنت ته تبم خوشاله خزم الله به خوشاله کائنات به خوشاله او که داسې جون نه چې دا ما درته وې او د جنگ جګړو جون دی قسم په خدای دنیا کې دوزخ اللهم خفا کائناتم خفا او تبم خفه نو جون بخکل خشتا او مزیدار بتیره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په د اخره زمانه کې د حضرت علی رضی الله عنه لور په نکاح غشته وا حضرت ام کلثوم نو حضرت ام کلثوم عمر کمو او عمر صاحب خو مشر نو خلکو به خزه والے تکولې نو یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر تقریر وکړ وی کنن نه پس چام خزه لډب ورکنو خبرني اخو زورا ورو چا خدای خبره کې دوی منه شو کوي نو خزه پیش چې زمون خوال بن شو هر قسمه خزشتا نو بعد خزه لګي رپوټه را مستو شي په خاوندان جوابونه وکړو نو یو باندې سي لخذ جوابونه ورکړي نو هغه حضرت عمر صاحب لا هغه ته شکایت کوم چې تا موږ د والو نه منې کړیو راشه بدی بلاګانو سره جون څوک تیرې دویمه خبره نی جواب راکې را برغې ګرات باندې سراغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته دروازه و اتفاق دا چې دی وخت کې ام کلثوم په عمر صاحب आवाज روچت کړو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته راووت باندې سي ته بچي برخوردار سکه وی صاحب یو مسله مې راوړې و خو حل شو وی څنګه حل شو بیان کړی دی نه دا حل شو وی بس ما د خزه شکایت راوړو چې خزه را باندې आवाज روچتای او جوابونه نه کوي نو ستال مې کور کې دن نو لیدو نو چې ته گزاره کې مونږ به سر کې کو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمای دا خبره قابل غور ده دې خبره ته لګه توجه ورکړي وی خزه سړی 15 ډیوټه کوي یو د لجامی وینځي صادرونه د لیندي د دوبي خدمت کوي کده نه کوله او د دې دوبي لوړې زونه پیسې بده لګي بل د پخلی خدمت د لکای کده نه کوله او هوټل نه دی روټه راوړه یا د نوکر نیو نو اشپز نو سونه پیسې به نه غشته دریم د کور څوکیدار دی دا کده نه کوله جنسم څوکیا نشم کوله نو بیا څوکیدار لري تنخواه ورکوله سونه پیسې دی لګي څلورم د کور سپي د چپړاسي خدمت ته کې کلاس پاو کده نه کوله چې دال سړی راولا سونه تنخواه برتلا او پینځم نظر دی په د ګنا نه بچ دی نو چې کوم خزه ستا په کور کې دا 15 ډیوټه کوي نو گزاره وسره نه کوي نو څه وکي نو خزه سره بخکل جون تیراوي ښا دا مې ځکه وی چې رسول الله مبارک و مرض وفات کې چروته مرض وفات کې 3 ورځې پس وفات کیږي او هغه کې اعلان وکړه الا فتقوا الله فی النساء خبردار د خدای نه ویریږي ورې خزو سره ظلمونه کوي نو خجن به تیرو ان شاء الله دا خو زمون برخوردار د کشر دی بچی د تاسو د ټولو او الحمدلله اخلاق ډیر خري زه په جنم د مخ کې نه موږ سره زی راځي الحمدلله جون به شکر دی خي او دا یو خپېش خیمه ده چې دای د نکاح